और औलाद
لوی نعمت دی صحیح دی لوی نعمت د دې نعمت قدر د هغه چا نه وکړه چې د چا اولاد او یقینا د دې اولاد په باره کې الله خپل انداز بالکل بدل کړي هلته خبره راوړي د تحفې لکه څنګه چې په سورۃ شورا کې په سر کې مسله د توحید راوړي اور اللہ رب العزت ہوئی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا اختیارات داسمانون او داسمکون دین ہر سے اختیار داوا دے یخلق ما یشا پیدا کئی آغا چی بغواری بچانا تپوس پکی نیش دیکھا چتا سب پیدا کرو اب بکم جنس کے لئے پیدا کرو دا تپوس پکی نیش نا صحیح لگا نا ذکر جو قرآن ہوئی یخلق ما یشا پیدا کبھی آغا چی بغواری ورپسی ہوئی یحبو لمن یشا اناسا او بخی چاہتا چی بغواری جنکی او بخی چاہتا چی بغواری علکان او بخی چاہتا چی بغواری جوڑا یعنی علکان ہم او جنکی ہم بولی کئی صاحب اللہ سوئی یحبو تحفه ورته وي دا اولاد تحفه ده د چا د طرف نه په زور وای د چا د طرف نه دا الله د طرف نه تحفه او یقینا د تحفه ورکولو والا سره د تحفه قدر سیوا کیږي او کمیږي د تحفه قدر سیوا کیږي او کمیږي لکه مثال په تور باندې ما تا ته چاله سه انعام ورکو نو سید انعام دے او هغه عمر قدر او هغه عمر شور شراب پکې نه کړه او کدا انعام کچرته هغه کستا استاد شارع نور جهان دی اس پی یا اس پی هغه ولور کی بیا له کوي دا پی دایني دا معمولی مګه دلته کوله دا ډي اس پی نو هغه اس پی دا غرا کړ بیا کدغه انعام استاد زلی چې کوم ټون دی د ټون ناظمه چرمن ورکی دا دې قدر نور سیواش او کبیا دغه انعام استاد صوبسین وزیر اعلی تعالی درکی تو وہ باز په کپلو کې باندې ځایږي په کپلو کې باندې ځایږي ہر وقت براخ لیا کپڑا پہ بویا سنبھال پہ دیا الگ دا سری اتنے خبر مانا دا معمولی نہ دے دا وزیر اعلیٰ سن پی جانی اگر مردان شاہ دا غرا کر دا غی نام را کر اور طبیعت دا غی نام تالا دا پاکستان وزیر اعظم را کی تو وہ باسل وکفو کی بزیشی نا په هوا براوالي په هوا او چې دغه انعام تعالی اې د پاکستان صدر راکی تبد بلا دوا بیا خو به وشو او که دغه انعام تعالی چیف آرمی سٹاف راکی نو ګوره د انعام تحفه اې د ورکولو والا سره اې بڑاوی کیوما غټاوی کیوما بڑاوی کیوما او گٹاوی کی عمر یعنی کمی کی عمر توفاق کدا خو ورکول والا کی خالی فرق راشی مگر توفا ورکول والا دا توفا ورکول والا سرا دا توفی اگا قدر و قیمت سیوا کی گی کمی گی زیادی گی کمی گی زیادی گی نوزب پا ایمان وایا دا اللہ نے سوچوچ شا وے کنشتا سوچوچا نا زکه چې ته په مانځه کې وموې په بانک کې وموې چې الله اکبر الله ټولو کې لوی دی نو دا د اولاد تحفه تا له چا راکړه
حضور وای چا راکړه الله راکړه نو چې الله دله تحفه راکړه د هغې قدر د سره نشته او چې د پاکستان وزیر اعلی یا ناظم یا چرمین یا بل هغه دله تحفه راکړي نو د هغې قدر او قیمت د سره شته د جړا مقام نه دی ظالمه چې الله دله کومه تحفه د اولاد په صورت کې راکړه د هغې قدر نه کوي او چې ستا باندې بنده تا له څه معمولي تحفه راکړه د هغې دومره قدر کوي نو ستا نه څوک زیات نادان او ستا نه څوک زیات کمعقل بل نشته دا خبره سمجھ کې راغله چې زه خپلې خبرې طرف ته ځم دویمه خبره تحفه چې څوک ورکوي مثال په طور باندې تا له زه څه تحفه راکوم نو زه به ستا نه تپوس کوم که خپل په خوښه به یې راکوم چې تا ما ته ووایه ما درکړه نو د پښتنو هغه متل یاد ساته که نه چې وغواړم په دې خوله نو خورم به یې په کومه خوله ما ته دا ووایه تحفه همیشه تحفه چې کوم ورکوونکی دی هغه خپل په مرضۍ ورکوي چې چاله ورکوي د هغه په مرضۍ نه ورکوي چې یاره ته ووایه تا له څه راکړه اوسه پورې ما خو داسې نه دي لیدله کېدای شي که 2021 نه که چېرته وروستو دا خبره شروع شي نشم ویلی اوسه پورې خو دغه قانون روان دی دغه یو طور طریقه روانه ده چې تحفه ورکوونکی که هر څوک دي هغه چې چاله هم تحفه ورکوي خپل په خوښه خپل په مرضۍ خپل په پسند باندې ورکوي د هغه نه تپوس نه کوي د هغه نه تپوس نه کوي داسې نه که نه نو دا راته ووایه چې اولاد تحفه د چا ده د چا ده د الله ده نو چې الله اوس تا له تحفه راکوي نو خپل په خوښه به راکوي که نه ستا په خوښه به راکوي خپل په خوښه نو چې خپله د هغه څه خوښوي الله خو حکمتونو بادشاه دی الله خو قادر دی الله خو په هر څه پوه دی هغه بنده ته ګوري چې دله کومه تحفه په دې وخت کې بهتره ده نو په هغه مناسبه چاله الک ورکي چاله جینۍ ورکي نو اوس تحفه دواړه ده دا نه چې یوه میلاو شوه ته ډولګي شروع کړه چې بله میلاو شوه ته جړا شروع کړه خدای بنده څه کوي تحفې دواړه دي یو د الک په صورت کې ده یو د جینۍ په صورت کې ده الله د حکمتونو بادشاہ دی دا معنی الله علیم بذات الصدور ذات دی دا معنی الله د کائنات د ذری ذرې نه خبردار دی دا معنی الله زما ستا د حال نه خبردار دی زما ستا چې مخکې سره روان دي زما ستا چې وروستو څه کړي دي د دې ټولو نه خبردار دی نو الله بنده ته د بنده مناسب تحفه ورکي الله ته پته ده جینۍ ښه ده که الک ښه دی نو که جینۍ نو الله ورله جینۍ ورکي که الکي نو الله ورله الک ورکي تحفه ته دواړه خدا نه چې الکی ته ډولګي شروع کا ډمامې شروع کا امونپلي راوړه او چې جینۍ نو هغه ورته په جړا شي خدای رسول ته وګوره دا کوم کار کوي قرآن وګوره قرآن څه وایي یهب لمن یشاء اناثا بخي چاته چې وغواړي جینۍ ويهب لمن يشاء او بخي چاته چې وغواړي الک نو جینۍ هم د الله د طرفنا تحفه ده الک هم د الله د طرفنا تحفه ده اوس په دواړو تحفو باندې د الله شکریا ادا کا الله ساده کا شکریا کا دا نه چې بس هغه چې خبر چې جینۍ ورته هغه په جړا شي هغه یې جړا ته ځل کیږي دا چې جړا نه باندې وي چې بس جړا سزا راشي هغه جړا نه پریږي څنګه سو اوس کی راساسي دا هغه عادت دي رومبه پوجاري هغه بیا له منو خيار سو جنانه راشي ګوره مکه دا نه چوپړي دا بنا نه د خوده لوي شوګر دي نو دا چې رومبه دوه جړا نو دا سړي دا چې رومبه تا دا اوس کې اوس زولې سو په دسترګې نه روانې وي سو په د پوزې نه روانې وي دا خپل چې ډارا کړو نو تاسو
ان خدای بندیان اعمالو تو ګورئ قسم دی چې زناور نه پیدا کېږي شکر وباسه زناور دا خو د الله په موږ لوی رحم دی دا خو د الله په موږ باندې لوی کرم دی دا د الله په موږ باندې لوی فضل دی چې زما ستا باندې د انسانانو نه الله انسانان پیدا کړي پر نه خدای مې دې په ذات قسمي چې زما ستا اعمال داسې حد ته رسېدلي چې زناور پیدا نه شي زناور تلا په دې کې جاړو ما او بیا ګوره علما پوهېږي الله جنې مخکې ذکر کړه یهب لمن یشاء اناثا ورپسې بیا د الګ ذکر وکړو ویهب لمن یشاء او بقي هغه چاته چې وغواړي الګ جنې ذکر مخکې راوړ د الګ ذکر وروسته راوړ الله ته پته و چې داسې مکرګنې ګناهګارې به پیدا کېږي چې انګورې چاته لور راوړي دا په جړا شي چې وای سپېره دوی مې میراث شو دا ولې سپېره ده اوس جومات ته نشم ویلی زوی نه سپېره کوي خدای دې په نیکه واړوه زه څه نشم ویلی هغه یو واقعه کتاب کې راځي که نه نو مې نه خالي اشاره کوم یو زنانه وه د هغې لور پیدا شو هغه خاوند د کور نه لاړ وتښتېد کور ته نه راته د ګاونډیانو کره به ته خو کور ته به نه راته هغه ښځې ساشار ویلي په عربۍ کې د هغې خالي خلاصه درته ویل هغې خدای مې دې په ذات قسمي زمونږ مثال خو د ځمکې دی ته ای ځمکه چې کم تخم ته وتلې اخته تخم راخېږي پوهېږي په حساب چې کم تخم تا ته لرې اخته تخم راخېږي که تا غنم غورځولي غنم راځي که تا جوار غورځولي جوار راځي که شړشم دې غورځولي شړشم راځي ای غورځولي جوار دي اتمه د غنمو کوي نو ستا نه لوی خر به شته دی ستا نه لوی خر به نشته نو هغوی به زر د پردۍ خورلو سپېره کړي وایي زما د سپېري خدایه زما زوی میراث کړه زما زوی میراث شو تا سپېره یا به تا نه کم د پکوانو دا ټیمان ډک شي زوی نه سپېره کوي پردۍ خورلو سپېره کوي او عجیب خبره ده که نه چې کله دا د دې جینۍ غوښتو لپاره کور ته ځي د پلار ځان عاجزه کړي په جړه زه ستاسو قابله نه یم عاجزه یم غریبه یم کونډه یم څوک مې نشته دی زما دې جوړې ته دا جات کې راوغورځه هغه پلار وایي زه وایم چې کونډې ما دله لوپټه راکړه نو هلته خو دا خبرې خو چې د دې کور ته راله سپېره شوه معلومیږي دا وایي چې ستا دا کور د سپېرو ځای د پلار کړه دا غوړه وه خو چې ستا کر راله نو دا سپېرهتوب ستا په دې کور کې دی خدای رسول ته وګورئ پښتنو کم طرف ته روان یې یار اوس هم زموږ په دې پښتنو کې جینۍ چې پیدا شي که نه توبه وباسه حالانکې زه چې کومې خبرې کوم هغه د مشرکینو دي ښه زموږ د مشرکینو حال ذکر کوم قرآن کریم په دې صورت نحل کې موږ ته د مشرکینو حال ذکر کړي چې د مشرک حال ته ګوره د مشرک څه حال قرآن وی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى کله چې زیر یې ورکړی شي یو د دوی ته په جینۍ باندې وَلَّا وَجْهُهُ تور شي مخه یعنې وګرځي مخ تک تور وهو قویم او وي دی ډک د غم نه مخ تور غم نه ډک شي دا لاسه کوي قرآن څه وایي یتوارا من القوم پټېږي د قوم نه چا د ځان ښکاره کوي دا د مشرکینو حال قرآن دی چا حال د چا حال وایي قرآن وایي چې کله د مشرکینو جینۍ وشي هغوی ته زیری ورکړي نو د هغوی مخ تور ښکاره راوباسي او داسې غمجن شي که نه ته وایي چې میانې کونه یې دواړه مړه کړي او درېمه خبره د خلکو نه پټېږي چا سره مخ نه لري او په زړه کې وایي چې یاره څه وکړمه وایي ساتمه که نه ښه خی کړم نو زه په ایمان وایم زما دا نوجوان نسل زما دا نن مسلمان پښتونه
دې چې کله خپل کور والا هسپتال ته وځي په چوک کې ورخلاص خو چوک د دو خپل څور دی چې بس الګ دی خو په چوک کې ورخلاص د الله شان چې دنه ډاکټر یا سسټر راوځي مبارکو بیٹی ہوئی مبارک سے جنہیں شوی دا دا مخ شوٹر را شکر کول دا رنگ دا سیشی کنه دا خطو بیانے بعضی پا کی دا سیون نی آگا کور والا پاسپتال کی پا آگا حال پریدی دا آگا زینا کور تاراش دا کور نا بل سوکنی کی خودے دی غرب کوایا خودے دی تباہ کوایا سرا اسے سوری تو کوئی ہے نا تا خود مشرک حال تزانتا مسلمان ہوئے تزانتا مسلمان ہوئے خودی لبا سے جواب ہوتا ہے شکر نو باسی چی اللہ ستانا انسان پیدا کر شکر نو باسی چی کور والا بچی دی دوار اللہ بچ کر شکر نو باسی چی معصوم دل اللہ روح رمت لا کر اے روم نہ دے کون نہ دے معذول نہ دے شکر نو باسی اندامون پورا دی شکر نو باسی اوسی جلا الگ را کروے خود چی دا دوستر کو پدے پدی میز کی یو استر گوے نو بیا بدی ساتا خودی تر پرس کم طرف تراوانی کم طرف تزی زمان پختنو زان پدی کی غرب کا چی الگ پیدا شکنا تو بانگونا بلانی ویلی دا بو والا پارا بیمانی کپتان کی لئے زیرے ویسا درست 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 او بائی مر اچھی الگ جنہیں پیراشی تب وہ چیزے شیعگانو ماتم دے ختم شو پا کلارا ٹھول ناستی یو بزان حل تجاری یو بزان نتیو با جاری ہے اچھا چی غریبی اولاد پیداشی نہیں پاکے تکلیف تیشی اغزان نہ حیران کیا خدایا کم دا سی جرم میں ہو کچھ ٹھول رہا تا بد بدگوری اور ٹھول رہا تا جاری دا مسلمانی دا یار دیتا تا مسلمانی ہوا تا خو قرآن دا مشرک حال ذکر کے چکر اغلا زیر ورکر شی اے پا پیدائش دا نو باندی نو دا غم اختور شی اغا دا غم نا ٹک شی دا خلقو نا پٹیگی دا شرم دا وجینا چی خلق براتوی دا پلان کی لورو شوا او سوچ کئی آیا دا جنہیں اس آتم اے سر دا شرم نا او کنا جوندے خاکم پا دا سوچ کے راوانی او زتا یان کرے ما تزان تا مسلمان ہوئے تزان تا کلمہ گو ہوئے ننستا اخ کا حال دے تزان تا مسلمان ہوئے سوچو پہ یار تا سوچ میں کو تد اچانا پیدا ہے اگر جنہیں نہ ہوگا کنا پرا نہ ورا ورزی دلے خودے مندتا ختم کی دا جہالت دا خوی پریت ہے دا تخفرہ کہ جنہیں دا ہم دا اللہ دا طرف نہ تخفرہ کہ الگ تین ہم دا اللہ دا طرف نہ تخفرہ دا اللہ دا تخفر قدر ہوتا ہے قدر 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 اور یاد ساتے مختلو خودے بدل ددی تپوس کی دا جنکو پا بارا کی چکم ظلمون تاسو کری دیو کوائی ددی پا بارا کی بدل خودے تپوس کی منگویو کنا مشرکینو ظالمانو کافرو الگ اول پیچینا کئی بائی جوان دے خخولے نو تا ورس رساو کرو ابو پا یو ظلو وجلا تا پا مرگونو وجلا پا مرگونو تیمرا اگوی با پڑوکوالی یو زیمڑا کرا اگا کافر شو اگا مشرک دے ساگا تا خنوے ما مشرک دے کافر دے تا مسلمانے تا پا مرگونو اگا مڑا کرا پا مرگونو دڑوکوالی نواخلی اے تروادہ پوری دوادہ نواخلی اے تر داگے دا بچو دا پیدائش پوری تا وارتا چرتا پا مینا کتلی دے چی دا زمالون دا تا چرتا داغی دا پمینا تپوس کر لے تا چرتا زان سر پمینا کینو لارو کا اسلام خودے لوگا سے جواب بار گئے تا خودے توفیق دمرا نا قدری احلقی او معصوم خستے تو سی خواہ کی سمالیا اچھی جنہیں دا نیجی والا نرازی ترنا رستا پا دی زندہ گئے بار الگ دے
پروت دی سړی چېرته دا ده راوړلی د هغه کټ نه نه پاسي د هغه کټ نه طواف کوي قسمه قسم سوټونه پلانکې پلانکې چې جینۍ د نیجي هم نه راځي ګورې ورته هم نه فتول خو لرې خبره ده چېرته سوټ دې وله راوړلی چېرته جوړه دې وله راوړله دا الله عجیب نظام دی که نه موږ چې څومره په هلکانو دغه کړو اخته هلکان الله زموږ پلاران جوړ کړه زموږ کوئی پته درته ولګي اخته جینکۍ راپسې خفه کېږي چې له باندې څه تکلیف یا الله وي زما پلار باندې رحم وکړي یا الله زه وایي زماړه ورته خشونه خوړې نو دې دې ولې پوره الله تعالی سزا په دنیا کې الله شو ګوره چې کوم زامنو باندې نازې دي هغه زامن دي نن پلاران دي ته د هغو په مخ کې خبره وکړه چې په دې خوله کې دله جواب راکړي که نه پلاران دي او چې کوم لونو ته به تا نه کته تا به له سرې نه تپوس نه کو هغه لور چې نن لږ ستا په باره کې څه واورو په جړه چې په کور کې ناست دی واده شوې ده خو غږ ورسوي جاري په مانځه کې دعا غواړي الله زما پلار سوری د ما نه لرې نه کړي تا تپوس نه کو هغه ستا نه لرې ده بیا هم تا په دعاګانو کې یادوي تا له سرې نه پوښتنه نه ده کړې هغه ستا په هر مانځه کې یادوي یا الله زما پلار خوشحاله کړي یا الله زما پلار له عمر ورکړي یا الله زما پلار داسې کړي یا الله زما پلار داسې کړي او که مړ هم شي نو زوی دې نه یادوي خو لور دې یادوي یا الله زما پلار وبخي یا الله زما پلار وبخي لور دې یادوي زوی دې نه یادوي هغه سره نه تپوس راکړي چې یاره زما هم پلار لاړه خدای ته وګورئ پښتنو خدای ته وګورئ بدل کړئ خپل دا چې کوم طریقه ده دا بدل کړئ څو پورې به داسې کوئ څو پورې به د تور سور باندې ظلم کوئ څو پورې څوک وایي چې زه جینۍ پیدا شوې کومه زنانه وایي چې زما لور پیدا شوې څوک وایي دا که د چا لس واړه ولي نه ټول هلکان ولي نه هغه هم دا وایي چې خدای هلک راکړي خدا تقسیم د چا دی یا په زوره وایه د چا دی د الله په تقسیم باندې دومره خفه کېږي ستا چې تقسیم کوونکې او په هغې کې څوک ګوتې ووایي ته خفه کېږي که نه هلکه وایي ما ته خو سترې نه وي زما مخ ته ایرې ونوسته هلکه ولې وي زما خبره یې کته وغورځوله ما چې کوم تقسیم کړو په هغې باندې دوی دغه وکړه نو ته سوچ وکړه ستا د تقسیمه په هغې کې غلطي هم راتلی شي غلط هم کېدی شي ځکه چې ته بشر او د غلطۍ پوتلی ستا نه کمې هم راتلی شي الله حکیم دی د الله چې کومه فیصله ده ته په هغې هم دغه کېږي ای پښتنو سوال نور درته څه نه یم سوال به درته خالي کوم مه کوئ سوال لور رحمت ته یار لور رحمت ته د الله پر رحمت ناقدري مه کوئ موږ د الله رحمت ته په سپکه ګورو نن په در په در یو د الله رحمت ته موږ ډېر په سپک نظر ګورو نن الله دومره سپک کړي دومره سپک کړي چې حد پې تمام لور رحمت دی رحمت قرآن مخکې جینۍ راوړه علماء تفسیر په دې کې یهب لمن یشاء اناثا جینۍ ذکر مخکې وکړو علماء تفسیر وایي اشاره دیتا چې په زنانو کې بهترینه او بختوره زنانه هغه ده چې د هغې په اولاد کې اوله جینۍ پیدا شي څه پیدا شي ستاسو بنیز نه یم ستاسو بنیز خو سپیره ده ستاسو بنیز څه ده دا ټیمان خالي ستاسو نه ډکېږي هغه سپیره ده او د پیغمبر حدیث موجود دی په زنانو کې خوش قسمته بختوره زنانه هغه ده چې د هغې په اولاد کې اوله جینۍ پیدا شي زما الله هم دا وایي او زما د الله چې کوم محبوب دی زما ستا پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم دا وایي او ما تاسو چې دا څه ده سپیره نو زما ستا ورځ به ښه شي
وای کنه خبر شي روزه زما پیغمبر وای کله چا دونو وشوي پرله پسې یا درې یا څلور دا وای تربیت صحیح کو تعلیم صحیح کو او په مناسب ځای کې دا وای رښتیا وکړي وی دغه جنکو پلار په جنت کې به زما سره یو ځای راشي داس ته وی پرېد تا چرته په نوم سبق ویلې وای کنه راته یار ویلې تا خدای نه بس مزدوره جوړه کړې ده پوچا دا جاړو دا مانم چې دا وی کار دی کار نه کوما دا غي حق ته دا کړې دي تعلیم دی لور کا قران ته کینو لا مونږ ته نه چرته اورید دي وای زه دمر ناسي خو بس هغه ځامن دي پلانان دي اکه تاسو آدم بچے راغے آدم بچے سبق لیتا بھی جنہیں باپ کا غریب اداسی ہو جائے صرف کو دیسو موک نہ دی دستار نہ دے پیدا دادا خم کئی دادا نہ کئی دادا نے بھی آوری چیر پکور کی سرانہ دیندارہ شو دین ستا گوٹ ٹرا گئی کالک یا نارینه دیندار شو دین ستا دروازې پورې راغی ما تا دین د پریدونو نو څنګه به ماحول سمشي ما څنګه به ماحول سمشي یار لونو سره مینا کوه یار مینا 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 ستا نه هېڅ څوک نه غواړي تا سم دی که څه غواړي زما په خپله لونه دي زه څه ټوکې ټکالې کوم سم نه غواړي هلکان چې څومره بدماشانې کېږي دومره جنکۍ نه کوي هغه پلار خفه کېږي په پلار زیریږي هغه پوهېږي چې یاره زما پلار په دې وخت کې بد بد دی ادا کټه سره خو په دې نه پوهېږي دی خو تا شرموي یقین وساته لونو سره مینه کوئ مینه 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 نبی علیہ السلام په چې چېرته بار نه راغی که نه اول به فاطمې خواله کړه اول به د هغې خواله فاطمې ته به ښکاره کې چکر به یې لګو زه په ایمان وایم ما تا چکر لګو فاطمه باندې سلام مینو رضی الله تعالی عنها فاطمه یو ځله د فاطمه او د علي سي په مابین کې تکرار وشو خدای خاوند دي تکرار راځي علي سي د کور نه خپاو په دې کې نبی عليه السلام را فاطمه رضی الله تعالی عنها غلی ناس تر خبره نبی عليه السلام په مینو لوري وا د غړې کوټه وا دی بچي خپه زما د علي تکرار وشو الله میخا ورما چې د داسې ښکار خپل روان شو علي سي ګوري علي سي ګوري ته په جمعه کې په خاورو باندې سره کې دی پرو ودرېدل نبی عليه السلام نه خپل کوتي راغه په کوه نه راسي کوم ابا ترى اكونيت دا غل ابو ترى پاسا ما چې د نبی عليه السلام دا وایي اوس چې ما ته سودا و دې غټ خوشاله میرا پاسه د ماتي راځي کور ته راوستم په مېز کې نبی عليه السلام کې ناس یو طرف ته فاطمه کې ناس بل طرف ته علي کې دوی فاطمه ته نصیحت شروع بچي تاسو کو دته هاتي خبره ټټور به علي سي کوي علي دا فاطمه تمہارا خدیجه نه خاله دا زمانه سره ټوټه اور علي یا ساته دې ته څه تکلیف ورکړي او مالا چې څه تکلیف راکړي هغه نه تکلیف ورکړي علما وایي تر مرګه پورې علي سي په ماده بیان وکړ تر څو چې فاطمه ژوند دی دواړو چړل تاسو پکاره تاسو زمونږ هغه یا به کینا اګه کینو اشته ورانه خو دې باندې زمون ستاسو دا ستاسو دا دواړو کینو چې غلطي چاته غلطي هغه ته نه غلطي سم کړه دا برابر خو په دې باندې خبره وروغه زمونږ وار سوران نوم ناخلم زمونږ په دې علاقې کې بعضې علوم داسې واقع شوي هم ده
چې هغه سړي خپل کور والا به چې راوتلی ده به چې مې شو سخر به راغله خپله لور به یې بېل دې غریب به سروزي بیا ننواتې بوتې هغه لور به بله راوسته بیا کور ته سروزي به واغه سخر به بیا راغی بیا به یې بوت دې غریب یې ورځ ستړی شو چې یاره نور نه کېږي پوز یې راوست تماچه یې راوستې دې نه مخکې غریب داسې نه و کړی چې څنګه کور ته ننوتې دی سر سخرې په کټ کې ناستې ډوډۍ خوري د چې تماچه څنګه را خپله ډزې پې کوو نو اول ځل خو سړي لاس رپېږي نو لاس یې رپېدلی هغه سخرې خطا کړی په کټ بازو باندې ګولۍ لګېدله ده خو دا سوچ ما سخر وویشي ورمنډه یې چې ما قتل وکړ اسخر خو خدای بچ خو هغه پسې شاته منډه دی مخکې دی هغه پسې شاته دی دی چې شاته ګوري چې دی خو ما ویشتلی ده په ذهن کې هغه پخوانۍ خبره پرته وه چې شهید تر هغه پورې نه وړي څو پورې چې مبارکۍ دی نه ورکړی دی اوس منډې ومویه شاته داسې ګورم اواز وي دادا هغه یها وي شهادت دې مبارک شه هغې ستا په دغه نو ته هم داسې حال دی د موږ ته سوچ وکړه که نه یار عزتمندو د خدای دپاره نبی علیه السلام په فاطمه مین و زه خبره ختموم نه دا به زه دوه درې جمعې راکې باسم څو پورې مې چې دا دوړې نه وي ټکولې هغه پورې به زما زړه اطمینان کېږي نه دا خو لا زه ستاسو طرف ته راغلی نه یم چې تاسو څه کوئ دا خو زه خالي هغه سرسري لګیا یم دا ګاډی مې موټر وې ته کړی نه دی بیا به انشاءالله تاسو زما سپیډ وګورئ چې زه په څومره سپیډ کې روان زه دا هم نه کوم چې یاره تاسو به خفه چې دا خفه کېږئ سل پیرې خاموش خو حق نشم پټولی ستا لپاره انا دا پروا کوم چې جومات به لاړ شي را به شي زه راوستی یم آصف بی په زور یم ته ځي نو دلار دي شي خو حق به بیانوم پرېږدم نه نو یاد ساتئ عزتمندو زما الله په قرآن کې څه وویل مخکې د چا ذکر وکړو په زور وایي د چا ذکر وکړو د چینی ذکر وکړو علماء تفسیر څه وایي اشاره څه ده چې په زنانو کې بهترینه زنانه هغه ده چې د چا په بچو کې اول څه پیدا شي او زما پیغمبر وی غوره زنانه هغه ده چې د هغې په بچو کې اول څه پیدا شي او ستاسو په نیز باندې چې جینۍ یوه چې بیا ورپسې دویمه شي هغه یې پسې جړاله ځای ګوري دا به یې خو په سترګو کې اوبه زیاتې دي دا خو جړاله ځای ګوري خو بس هغه یې د جړا ځای په کار دی چې وجاړي خالي وای زوی مې میراث شوه وای زوی مې تباه شوه وای سپېرې دا ولې سپېره ده سپېره خو ستا زوی دی که نه دا خاوند دی هغه ښځه ده خدای دې په نیکه واړه نو یاد ساتئ عزتمندو اولاد تحفه ده څه ده په زور ووایه اولاد تحفه ده د چا د طرف نه د چا د طرف نه د الله د طرف نه او که الکي نو هم تحفه ده او که جینۍ نو هم تحفه ده نو چې تحفه ده الله د طرف نه ده نو الله اکبر مني که نه الله اکبر مني په زور وایه مني نو چې الله اکبر مني نو تحفه ده هغه ده نو قدر به یې کوي که ناقدري به یې کوي نو قدر دا دی چې تا لور په مرګونو ووژله دا قدر دی قدر دا دی چې د هغې په پیدایش باندې ته کور ته نه راځې قدر دا دی چې یاره د هغه پیدا شي څوک ورته هغه مور ته په سم نظر ګوري هم نه قدر دا دی چې مور غریبه په تکلیف کې څوک یې تپوس هم نه کوي ولې وایي جینۍ راوړې ده دا قدر دی دې ته قدر وایي ولې دا د هغې خپل په اختیار کې وه دا د هغې خپل په لاس کې و که د هغې خپل اختیار و نو بیا ستا د خفګان په ځای دی که د هغې خپل اختیار نو بیا ستا د ګیله مانه او ستا د خفه کېده ستا د غمجنېده دا بلکل په ځای دی او که نه اختیار د هغې نه و واک د هغې نه و لاس پکې د هغې نه چلېده نو بیا ته په څه باندې خفه یې په تقسیم د الله خفه یې په څه خفه یې په تقسیم د الله او ځان ته مسلمان وایي خدای بنده چرته روان نو یاد ساتئ عزتمندو لور څه ده
صدا رحمت دے انشاءاللہ تخت خبرہ تدی زینب بل جمعہ کی راکی باسم چی مرسد رحمت دے رحمت ورد چاویلنی دا بدرتون ثابتون انشاءاللہ او دا بدرتون خیمہ چی مشرکینو اے یو پیرا پڑو گوالی باندی لور وجنی دا ماتا پا مرگونو باندی وجنا ماتا پا مرگونو باندی وجنا دا تعلیم پا لحاظ را من مرکلا دا غیر پا حق پا لحاظ را من وجلی دا زب پا ایمان ویا من کی کم یو دا سے دے چاہا دا خور نور دا لوری سور کری چتے سو اللہ و پکراو شے سو کسی یہ خوائندو نا چاہی سیور کرلی لڑو نا چاہی سیور کرلی ادا دا کم دینا رانا اما جو لدا سانڈا میڑا قتل لے نو دی زویلہ چیز دا سما میخا قتل لے دا انشاءاللہ باقی کالا تا منظوری پراتوں کی جمعہ کی اللہ رب العزت دعوت اور توفیق راجو باقی دعوت